خو دا راته وګوره چې د سندرغاړی شوی اوس سنګینګ ته رالی د سنګې پرېښوی او بیا خاص توګه د شانګلې خلک حوالې سره چې لږ سټریکټ دي ریلیجس وایز نو څنګه د سندرې طرفې ته رالی او بیا به راځو په دې راشد باندې چې دا چل سو راشد به ژوندی کو داسې ده رفت چې هسې په دې پاکستان کې د مسلماني ډېره زیاته ده او بیا په دې پښتنو کې د دین هم زیاته ده او داسې مسلماني که نه چې بیخي هغه اکسټریم غوندې باندې تاسو یقین وکئ ضلع شانګله بیلې لوڼۍ بیسټ ګل آباد زما والدین هم چونکې ډیفینټلی د دې ټولنې برخه د هغو نو د هغو په ذهن کې هم هغه څیز و که نه چې نه ګورئ سندره خو دا د ګناه ده او یو قصه وه تاسو یقین وکئ رفت چې زما والد صاحب یو پیره ما یو وړوکی غونې رباب ځان له پیدا کړی او په هغې راته ډېر قار شو چې ته به اوس دا کسب کوې او ته به چې کوم دی ډم شې او دا څه شی دی او د فلاني زوی به چې کوم دی موږ د کلي میاګانو او دا میاګان به ډېر نو بلل ته حالانکې زه په دې حیران یم پښتنو کې حجره مجلس رباب ډېر کامن دي دا د 3-4 کالو نه را روان دي نو څه وشو ما محنت وکړو دا لنډه خبره کوم او دا هم د ځوانانو دپاره ټیک ټاک یو موټیویشن دی ما محنت وکړو ډېر په ډیسنټ طریقه مې ځان یو ځای ته راورسو ما به بیا په کلي کې مشاعرې کولې غټې غټې یا زما هغه والد صاحب چې هغه ډېر خفه و زما په دې کار چې دا شعر شاعري او ټپه او بیا رباب یا داسې ورځ راغله چې ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب الله دې ژوندی لري دا خو یو پښتنو یو ډېر لوی نوم دی او متفق او ډېر ډیسنټ او عزتمند سړی دی ما مشاعرې له بوت ورسره نور لوی لوی پوهانو ما د هغې هوسټینګ کو په خپله باندې د الپورې کالج کې زما والد صاحب په دې مخکې سیټ کې ناست و هغه مې موله راغوښتی و ما چې هغه خبرې وکړې هغه شروع بیا یو به مې راغوښ اخره کې د عباسین صاحب مې راوغوښتی صدر و نو عباسین صاحب چې شروع کوله د شاعرۍ نه مخکې هغه یوه خبره وکړه وی زما زامن نشته دی وی زما په زړه دا ارمان دی چې کاش زما یو زوی وی او د افسر افغان په شانې زما زوی وی او زما والد صاحب په دې مخکې کورسۍ ناست و هغه بالکل داسې کېده که نه چې دا څنګه چل دی دا سړی خو د لل مې ګل دی ما له خو دی په فری کې راکړی دی هغه بالکل په هغه که نه چې ما د ده سره څه کړي دی او دا دونه څه شی وخود عباسین صاحب خو یو حواله ده که نه نو زما دا معیار دا ډیسنسي تاسو یقین وکئ رفت زه د دې ځای نه دې ځای ته داسې ورسولم چې نن زموږ په فیملی کې څه جرګه څه مرکه څه خبره کېږي نو په هغې کې خو افسر افغان شامل او شامل زما نه بغیر هغو ډیسیژن نه لي خو په پوره کلي کې چې څوک څه خبره کوي که نه دا د الله لوی کرم دی توبه توبه زه ډېر کمزور انسان یم خو هغه وایي افسر افغان ته پکې رنګ وکوي وایي د ده دا خبره به ټیکي نو دا هغه محنت د زیرو نه شروع خو بیا په دې هر څه کې یوه خبره ډېره مشترکه یوه ډېره لویه ایمانداري زه بیا توبه وباسم چې زه کله پرې دومره سفر کې ګوره ځوان ومه هلک ومه ګوډ لوکینګ هم لږ ډېر خلک وایي خو ما چې دې ځای ځان نه رسولی دی که نه نو دا زه بیا په دعوې سره او ستاسو له دې ریډیو د لرې خلک به ګوري زه کله مورلی کرپټ سړی نه یم پاتې شوی ما کله خپل د مور هغه لوپټه نه ده هیره کړې ما کله خپل د سپینګري پلار هغه خبره نه ده هیره کړې چې ده به ماته وي چې بچیه ډېر په یره باندې دې لېږمه ښار ته خو داسې څه کار ونه کړي چې ټول عمر دپاره زموږ د خاندان داغ شي او شکر دی د هغه خبره زما په رګونو کې د وینې سره چورلي او زما په وجه ډېرو نورو خلکو ته ما لارې هوارې کړي اوس خلک حواله ورکوي چې مړه په میډیا کې خو افسر افغان هم دی خپل بچی ولېږئ یعنې داسې خلک رفت چې هغه خپل لوڼو ما ته وایي چې زما دا بچی د ته لږ د دې تربیت وکړه دا ټرین کا دا شی یو ډېر لوی بیکګراونډ غواړي دا بیماري نه اوس راځو ستاسو سندرو فیلډ ته سندرو ته رالی چا د انسپریشن او انسپریشن نو بیا سندره نو ما چې بیا څه کړي دي رفت که نه نو زما والد صاحب زما فیملی دی ما سره بلایندلی قبول کړی دي هغه به دا نه دي ویلي چې سندره تاسو ول اصل کې هغه ټرست جوړ هغه دا ویلي چې افسر افغان کوي دا به ټیک کاري هغه سندرې به زه نه دي خو دې به زه دي چې دا یې کوي څوک صحیح انسپریشن زما په سندره کې ډیفینیټلی هارون باچا جي د پښتنو یو ډېر عزتمند درون معیاري او لیجنډ او لیوینګ لیجنډ او زه داسې ګڼم چې که چا پښتنې سندرې ته په نوي دور کې یو نوی رنګ د عزت جامه په خبره سندره داسې ګڼل کېده که نه په بخښنې سره خلکو به ورته ډم وي خو دا په هغه خلکو کې دی هارون باچاجي دلی ډیسنټ انسان یو ډیسنټ اواز هغه سره چې کېنې که نه هغه یو مجسم انځور دی د پښتنو ما یو پیره یو پروګرام کوو نو ما دا خبره کوله چې که تاسو غواړئ چې پښتون څنګه دی او د ده تعارف وکئ او د ده تعریف وکئ او دا سوري او سپین او دنګي او ډیسنټ یو ما که څوک وایي چې پښتون څنګه دی هارون باچاجي ته ګورئ دا پښتو ده هغه سړي کې نو دا زموږ انسپریشن دی بیا ډاکټر کرن خان زما ډېر نږدې ملګری ځان استاد یم ګڼم د هغه سره ډېر